جی بالکل په سوات ګراسي ګراوند کې د عمران خان وزیر اعظم پاکستان دغه د جلسې دپاره چې هغه سبا دلته کیدونکې ده تیاریانې چې دی نه په زور شور سره روانې دي په پنډال کې چې دی نه کرسۍ لګولی کېږي سټیج چې دی نه هغه باقاعده تیارېږي سکیورټي هم دلته کې راغلې ده خو دغه جلسې په اړه باندې د ډیډک چیرمین فضل حکیم او بیا دې سره چې هغه د ملکن ډیویژن د پی ټي آی مشر هم دی هغه پوښتنه کوو چې عمران خان سوات ته راځي سوات چې دی نو د پی ټي آی ګډ ګڼلی کېږي د دې ځای نه چې دی نو وزیر اعلی تعلق د سوات سره دی د دې ځای نه چې دی نو د هغې ممبران د سوات سره دي څه وایي فضل حکیم صاحب سبانۍ جلسې ته څه ایجنډه راوړې ده ستاسو پی ټي آی یا ستاسو مشرانو دلته ډېره مننه شکریه اصل کې تاسو ګورئ ډېر کې جلسه وشوه فیض آباد کې وشوه نور به دلته هم کېږي بیا په درګۍ کې به کېږي نو دا عمران خان ارضي ته ځي ځکه تا ته وګورئ دا ټول ټولګی یو ځای شوی دی او په پی ټي آی عمران خان پسې شاته لګېدلي دي او دا لاک شکر دی موږ به چې پوخا واړو نو چې به څوک کمزور او نو ځان به یې ملګري کتل یاره چې زموږ ملګرتیا به څوک وکړي نو الله پاک غفور رحیم دی څوک چې د دې قوم سره ظلم کوي د دې ځمکې سره ظلم کوي الله ته به دنیا هم ښایي په آخرت ورته هم ښایي دا ټول ته خدای پاک یو جلک ښایي په دې دنیا باندې چې ګوره یو چیانو مې کې کس راووتو د هغه شاته هېڅ هم نه و مطلب صرف خپل خدمات یو نوجوانانو سره ودرېدل غریب خلکو سره ودرېدل نن الله پاک د ملک وزیر اعظم دی او د ملک دپاره د اسلام دپاره د ټولې دنیا کې جنګېږي نو زه هم په کار دی چې اول خو دوی ته ریکویسټ کوم دا هم زموږ مشران دي چې په قلاره کې نه یو نیم کال یو پاتې دی هېڅ دنیا نه ورانېږي ګوره ستاسو په اړه کې څه په دې ذهن کې څه شی نسته نو دا موږ هر ځای ته ځو او ښایو چې د عمران خان سره د خپل عوامو د پاکستانیانو او د سواتیانو څومره مینه ده څه توقع لرئ چې څه اعلانات به کوي څه قسمه خبرې به کوي څه ترقیاتي کارونو اعلانات به کوي یا څه به وایي اعلانات خو چونکې الیکشن دی قانوني طور باندې بند دي اعلانات نه شو کولی او زما په خیال په سوات کې داسې شی نه پاتې دی ترقی چې موږ پرېښودی دی تاسو وګورئ په ملکن ریجن کې بلکې پوره په خیبر پښتونخوا کې هلته په ډیا خان کې موټروی روان دی دلته موټروی دی په دیر کې دی لکه ځکه تا ته ټول ډیټیل وایم نو ټایم به ډېر زیات ولګي الحمدلله زموږ د خیبر پښتونخوا چیف منسټر په خیبر پښتونخوا کې داسې به د اکثریت تاریخي کارونه مطلب ډیولپمنټ روان دی اوس په داسې حال کې چې دلته بلدیاتي الیکشن را روان دی او د الیکشن کمیشن لخوا چې دی نو د وزیر اعلی او د وزیر اعظم په دورو باندې پابندي ده سبا چې دی د دیر د جلسې چې دی هغوی ته نوټس هم ورکړی شوی دی چې تاسو به راشئ او د دې ایکسپلینیشن تکال شوی دی څه وایې دا په الیکشن بلدیاتي انتخاباتو اثرانداز کېږي نه او دا اجازت څنګه ورکړی شوی دی داسې ده که دا خو د مشرانو مسله ده دا د هغو مسله ده د هغو غټ خلک یو غټ سوچ دی موږ لوکل سیاست کوو د ملکن ریجن بیا د خپل سوات خو زه به ته دا خبره کوم چې زه د خپل سوات خلکو ته اپیل کوم چې سبا په یو نیمه بجه باندې تاسو د ګرون ته راشئ منګروال ته اپیل کوم یو نیمه منګروال ته هم برخ کم آوټ خلک چې دي افر سوات دي د بریکوټ طرف ته نو هغو ته موږ 12:30 بجې خولی دي تاسو به انشاءالله مخکې په 2013 کې د سوات خلکو د عمران خان سره مینه ساتلې وه تاسو زموږ خبره ده په 18 کې بیا مینه وساتله او په 22 کې هم ساتي او په 23 کې هم ساتي انشاءالله ډېره مننه دلته کې چې دی نه په سوات کې د جلسې نه پوهان دا وایي چې دلته خو یو بلدیاتي انتخابات دي بل په ملک کې چې کوم سیاسي اړې ګړې دی یا عدم اعتماد نوټس ورکړی شوی دی نو د هغې چې دی نو پیدا پورته کولو دپاره د عمران خان په سوات کې جلسه ده د دې ترڅنګ دا هم ویلی کېږي چې د سوات او د ملکن ډیویژن خلک چې دی نو په اسلام آباد کې چې پی ټي آی کومه لویه جلسه کوي د هغې دپاره تیارولو دپاره دغه جلسه هم د هغې کړی ده جی